ان النبي صلی الله علیه وسلم کان عندها. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و د دې سره د دې کور کې وفي البيت مخنث او په کور کې یو مخنث مو مخنث اجلا مخنث لکه دوه قسمه ده. یو فطرتي طور خون اجلایی د خزو په شان خبرې کوي او نرم نازک مزاجي، او یو هغه چې ځان د خزو په شان جوړ کړي مخنث چې ځان د خزو په شان جوړ کړي. په د حدیث کې لعنت ذکر شوی او دا ګناهګار دی، او چې فطرتي طور داسي نه هغه ګناهګار نه دی ځکه هغه په تخلیق کې څه اختیار نشته. نو مخنث فقال لعبد الله بن ابي اميه دی مخنث دی اجرا د دې نوم سو سفیان ابن عیینه وی د ابن جریج نه نقل کړي چې د دې نوم هیتو. حافظ ابن حجر دا قول راجح ګرځولې ده. محمد ابن اسحاق وی د دې نوم ماتع، بعضی وی هیتی نوم ماتع لقب، بعضی وی ماتی نوم هیتی لقب. تاسو په پوښی لیکن علامه واقدی وی دا دواړه بیل بیل کسانو، هیت بیل او ماتی بیلو. تاسو په پوښی دا دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حما یو چراغا و د مدینې نه بهر هغې ته جلا وطن کړ، هلته به اوسېږئ دلته به نه راځئ، خلک فتنه کې اچوي. دا مخنث و ام سلمې کور کې. فقال لعبد الله بن ابي اميه ته وی اخي ام سلمہ ته ام سلمې رور دی څه ورته وی یا عبد الله اے عبد الله ان فتح الله لكم غدا الطائفه کسار له خدای تاسو له طائف فتح کا فإني أدلك على ابنة غیلان، زتا ته د غیلان لور خیم بادیه بنت غیلان. فإنها تقبل ب40 وتدبر ب80. دا مخامخ په څلورې را روانې یو شاته چینو اته پکې جوړ شي د ډېر چاغوالي او مضبوطوالي د وجې نه اته ټوکړې پکې دلته جوړې شي داسې. هلکه پې پوه شئ، تاسو پې پوه شئ. فقال نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبر واورېده فقال النبي صلی الله علیه وسلم لا يدخلنها ولا علیکم، دا کسان دي تاسو ته رانشي. سوال دا چې مخکې څنګه اجازت تو چې راغلی و ام سلمې کور ته مخنث څنګه هیت راغلی و؟ جواب دا د دوی دا خیال و چې دا غیر اول الاربه دي، دوی د ښځو په خبرو او معاملاتو باندې نه پوهېږي. کله چې پوه شو چې دا خو حرامي دی نو بیا منع کړه چې دی به نه داخلېږي. هلکه پې پوه شئ دا د فتنې اسباب دي، نو دا کور له پرېښودل یا نږدې زنانو سره نه دي پکار. وایه مسور ابن مخرمه وی ما یو درون کاڼی بار کړی و په بین انا امشي په دې منځ کې ما وړو سقطانی ثوبي کپړه رانه پرېوته فلم استطع اخذه، ما طاقت نه لاره چې کپړه راونیسم. فرآني رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لي خذ عليك ثوبك، کپړه دې ونیسه ولا تمشوا مزئ عوراتن بربند مزئ. نو بربند تک او یا ځان بربندول نه دي پکار. الله ما نه دی کتلی یا ما نه دی لیدلی شرمګاه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قط هیڅکله. الله وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه اول مره ثم يغض بصره. هیڅ یو مسلمان نشته چې وګوري خایس د ښځې ته په اول ځل اول پې نظر ولګي ثم یغض بصره بیا زر سترګې ښکته کړي الا احدث الله عبادتا، مگر خدای به د ده په زړه کې یو عبادت پیدا کړي، شوق د عبادت. یجدو حلاوته چې د هغې خوند به دی خوږوالی به محسوسوي. تاسې پې پوه شئ
ځکه قرباني ورکړه کنه او د قربانۍ نه وروسته خو انعام راځي هغه انعام به د حلاوت د عبادت په شکل کې راشي هلکه پې پوه شئ الله وعن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنذور الله لعنت کړی په کتون کې باري چې بدو ځایونو ته ګوري نامحرمو ته او په هغه چا چې هغه ته کتل کېږي یعنې ځان یې برابر کړی د کتو دپاره او که غیر اختیاري ښځه د یو ضرورت دپاره چېرته ځي او خلک ورته ګوري بیا خو پکې د ښځې څه ګناه نشته که باب الولی په نکاح و استیزان المرأة ولی د ولایت نه ماخوذ دی بکسر الواو لغت کې سلطنت ته وایي طاقت ته وایي او ولایت بفتح الواو وکسرها نصرت ته هم وایي مدد ته سیبوی وایي ولایت بفتح الواو مصدر دی او ولایت بکسر الواو اسم مصدر دی ولایت په اصطلاح د فقهاو کې څه ته وایي علامه ابن نجیم وایي تنفیذ القول علی الغیر خبره په بل چا ناپیژول شاء او ابا دغه خوښ یو کني خوښه دې ته ولایت وایي علامه ابن الحمام فتح القدیر کی وی الولی هو العاقل البالغ الوارث عاقل بالغ وارث ته ولی وی لہذا ماتو سبی عبد کافر ته په مسلمان خزا حق د ولایت نشته عاقل بالغ ته وی ولایت په دوه قسمه ده یو ولایت استحباب ده یو ولایت اجبار ده په عاقل بالغ خزا ولایت استحباب ده چې ته هغه چاله په نکاح ورکې الکه خداغي اذن اجازت به ضروری او په صغیره یا په صغیر ولایت اجبار ده فرق دار چې په ولایت استحباب کې د صحت نکاح د پاره د بالغ سړی یا بالغ جنۍ نه تپوس ضروری دی او په ولایت اجبار کې تپوس نه دی ضروری پلار چې چاله ورکړه یا ماشوم له څوک وکړه نو نشته هلکه پې پوه شئ د اجازت نه بغیر هم نکاح صحیح ده تاسو پې پوه شئ استیزان طلب الاذن ته وایي یو استیمار دی یو استئذان دی استیمار طلب الامر ته وایي استیزان طلب الاذن ته وایي استیزان عام دی اذن کله دای چې او ما پلان کې سړی لور کا او یادار چې اذن دی ته مو چې خاموش شي پیغله خاموش شي نو دام اذن شو اذن عام شو استیمار طلب الامر سیبی د پر استیمار دی هغه صراحتن وایي او د سید هغه د باکرې دپاره استیزان دی که صراحتن یې وویل او که سکوت یې وکړو استیزان عام شو او استیمار خاص شو الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف اذنها قال ان تسكت په نکاح به نه ورکول کېږي کونډه حتی تستامره طلب تر هغې چې حکم ته حاصل نشي تستامره تر هغې چې حکم ته حاصل نشي طلب د حکم ته ونشي نو د ایم نه مراد مطلق لون نه ده غیر شادي شده بلکې کونډه ته مراد ځکه چې مقابله ده ولا تنکح البکر سره او په نکاح به نه ورکول کېږي باکره حتی تستاذنه چې طلب د اذن ته وشي قال یا رسول الله وکیف اذنها د دې اذن څنګه دی شرمیږي به خبرې به نه کوي قال ان تسکته چې چپ شو به دی اذن دی هلکه پې پوه شئ او په صیبه کې کو چپ کېدل نشته به صراحتن وایي الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها وفي روايه قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمن من الأيم احق بنفسها ومن وليها ایم
حقدار ده پزان باندې د ولی د دینه والبکر تستاذنو او باکرا دینه په طلب د اذن کیږي په نفس ته دی کی و اذنها سماتها اذن د دې خاموشواله د دې ده فی روایتن قال السیب حق بنفسها من ولیها والبکر تستامر واذنها سکوتها فی روایتن قال السیب حق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها پی نفس طلب د اذن بکید دینه پلار په نفس ته دی کی و اذنها سماتها اذن خاموشی ده واه وعن خنساء بنت مزام رضي الله تعالى عنهما أن أباها زوجها وهي ثيبة فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خنسا بنت خزام وی چې پلار دا په نکاح ور کړی و او دا سیبه و فکرهت دی دا بده ګڼله ذالک دا نکاح فاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله پرد د نکاح د دې څه کړه رد کړه ځکه بغیر د دې د اجازت نه شوې وه دا بالغ ور کړی و ښه نو بیا بالغ داسې کولی شي او په روایت ابن ماجه نکاح ابیها الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح وکړه دا د 2 کالو وه وزبت الی او اولویږلی شوه د ده کور ته وهي بنت 9 سنین زفاف څه ته وایي د خاوند کور ته لیږل او دا د 9 کالو وه ولعبها ګوریانې د دې ماها د دې سره وي وما تنها نبی الاسلام د دینه وفات شو یا بنت 18 او دا د 13 کالو وه الفصل الثاني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. نکاح نشته مگر په ولی باندې الکه یو مسله د اختلافي عبارات النساء سره د نکاح د انعقاد مسله نکاح په عبارت د ښځو منعقده کیږي که نه منعقده کیږي ائمه ثلاثه وی عبارات النساء سره نکاح نه منعقد کیږي امام ابو حنیفه عبارات النکاح نساء ته په باب د نکاح کې اعتبار ور کوي لیکن وی چې غوره نه ده غوره دا چې ولی به نکاح کوي الکه په پوه شي دا څو حدیثونه دوی پیش کوي اول حدیث د عایشه ده چې حدیث د ابو موسی ده چې نبی رسول الله فرمایي لا نکاح الا بولیین نو دې جواب دار چې محمد ابن حسن روایت کړی دی د احمد ابن حنبل نه داغه نه تپوس شو نکاح بغیر ولین آیا د نبی صلی الله علیه وسلم نه پدې کې څه حدیث تا فقال ليس ثبت فی شیء عندي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم الکه په پوه شي وای اور پسې حدیث د عائشه وای وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بها بما استحلت کچته دخول کو دیر پر مہر ده بمستر چې حلال کړی دي د پرز دا غینا پاینست جرو کو دی اختلاف کو پس سلطان ولی من لا ولی له بادشاہ ولی دا غچاره چې چا ولی نه الکدا تاسو اصول شاشی کې ویل دي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه د دې روایت خلاف عمل ثابت ده او کوم راوی نه چې د روایت خلاف عمل ثابت شي نو حدیث باندې قابل عمل نه دیم دا ده چې په دې پر روایت کې سليمان ابن موسی راغلی دی بخاری امام بخاری دا ضعیف غاڼلی او نسائی په ویلي چې حدیث د دې کې سزوب شته او احمد وی پر روایت د ابي طالب کې حدیث د عائشه لا نکاح الا بولي ليس بالقوي الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة والأصح أنه موقوف على بغایا جمع د بغیه د زانیه ته وایي زناکار هغه دي چې نکاح کوي د ځانونو بغیر د بینهونه او اصح دار چې دا موقوف دی علی ابن عباس مرفوع حدیث نه دی الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستهمل في نفسها فإن سمتت فهو إذن کچپ شنو دا اذن دی او که انکار وکړه په لا جواز علی بیا په جواز نشته وا الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج کم غلام چې نکاح وکړي بغیر د اذن د سید نه دا زناکار دی وای الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها
یو باکره جنۍ نبی علیہ السلام تراله په ذکر ورته وکړه چې پلار د دې زوجها دا په نکاح ورکړی دا بد ګڼون کړه په خیرها النبي نبی علیہ السلام دې ته اختیار ورک الله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه ولا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هي التي تزوج نفسها. وعن ابي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد چا چې بچی وشي فلیحسن اسمه خودی نوم کیدی ورته وادب و ادب دی ورکی پیدا بلغه چې بلوغ ته ورسی فلیزوجه نکاح دی ورته وکي پاین بلغه کو بلوغ ته ورسی ولم یزوجه پاسا به اسمن ګناه ته ورسی د انما اسمه علی بی ګناه په پلار ده ځکه دې سبب جوړ دا زجر او تهدید دی پلار لا الله. وعن عمر بن الخطاب وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته اثنتين چې ورسیږي لور د 12 کالو ته ولم یزوج هدی په نکاح ورنه کې پاسابت اسما دا ورسیږي ګناه ته په اسم ذالک علی ګناه د دې په د باندې دا رواه ما البیهقی فی شعب باب اعلان نکاح والخطبه والشرط بس.